Welcome to Naseem Official Channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، نن ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر شوم. یو ډیر افسوسناک خبر مې ستاسو مخې ته راوړلې چې یقینا ډیر د مسلمانانو علماو او حافظانو قاریانو زړونه نن ډیر زیات زخمی دي، او هغه دا خبر دی چې حضرت مولانا شیخ رحیم الله حقانی صاحب نن چې دی نو هغه زمونږ ستاسو په میز کې پاتې نه شو، او هغه د دنیا نه رخصت شو او شهیدی کو شهادت نوش کو. ډیر یو افسوسناک خبر دی. دا ویډیو به هم زه تاسو سره شریکوم. یقینا چې نن ډیر په سونو علما شاګردان یتیمانان شو. ډیر یو افسوسناک خبر دی. کله چې یو عالم دین د دنیا نه رخصتیږي او هغه شهید کړي شي، نو یقینا چې دا د مسلم امت لپاره ډیر غټ د نقصان یو خبر دی چې ټول یتیمانان پاتې شي. او داغه زمونږ په ملک پاکستان کې د علم په نسبت سره د هغوی ډیر غټ کردار او دلته هغوی ډیر زیات محنت کړی او ډیر په سونو شاګردان دي د هغوی په پاکستان کې. او کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی، نو هغوی د دې ځای نه رخصت واغسته او افغانستان ته لاړو. یقینا چې په هغه وخت کې هم زمونږ زړونه خفه شوي وو او موږ لکه دا نشه برداشت کولی چې هغوی زمونږ د مخې نه لاړ شي بل ځای ته. هو هغه د هغوی خپل آبا او اجداد د وخت خپل ملکو، نو کله چې هلته امن راغی نو هغوی دا سوچ وکړو چې اوس زمونږ دا تلل هلته چې دی نو دا صحیح دي. نو هغوی زمونږ نه جدا شو او لاړو افغانستان ته. هلته هغوی د دین خدمت شروع کو او قال الله قال الرسول د قرآن خدمت او د علم خدمت چې دی نو هغوی هلته جاری او ساری وساتو. خو نن چې دی نو ډېر یو افسوسناک واقعه پیش راغله چې هغه شهید کړی شو. والله عالم چې دا ظالمانان هلته څنګه ورسېده او څنګه چې دی نو دا دغه وشوه. دا ویډیو هم ډېره افسوسناکه را زه تاسو سره شریکوم، تاسو یې وګورئ. الله رب العزت نه دعا کوو چې الله رب العزت دې هغوی ته جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړي، او چې کم شاګردان دي، کم طلبا دي، او هغوی کم رشتہ داران دي او خپل رشتہ داري ده، هغوی ټولو ته ډېر درد او تکلیف موږ ټولو ته را رسېدلی. الله رب العزت دې صبر جمیل نصیب کړي. دا ویډیو د سره زیات نه زیات چې دی نو شیر کړئ چې مخې ته زمونږ نور کوم مسلمانان وروڼه دي هغوی ته هم دا خبر ورسي. ډېر یو افسوسناک خبر دی او هغوی چې دی نو هم د دوی دپاره د مغفرت دعا وکړي. الله رب العزت دې جنت الفردوس کې اعلی مقام هغوی ته نصیب کړي، او کم محنت چې هغوی دلته په امت مسلمه باندې کړی دی، نو الله رب العزت دې د هغوی هغه محنت چې دی هغه تا قیامت جاری او ساری وساتي. آمین ثم آمین یا رب العالمین.